بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وسلم. یو سورة البقره ختم شو چې سنام القرآن ویلی شي. دې دینا سورة النساء شروع شو چونکې دې کې زیات تر مسائل د زنانو دي، نو د دې وجې دې له سورة النساء نوم ورکړ. او په دې کې غټې خبرې بس دوه دي. یو دا چې امور انتظامیه فیما بینهم، چې د خلکو په منځ کې کم کارونه دي، د ښځې او خاوند، د پلار او د زوی، د مور او د زوی وغیره، د خلکو معاشره کې چې کم کارونه ګرځي راګرځي، هغه امور چې د خلکو په منځ کې ګرځي راګرځي، هغې نه بحث کوي. دویم نمبر دا صورت کې بحث کیږي چې د خلیفه او د رعیت په منځ کې کم معاملات دي، یعنی د بادشاه به د خپل رعیت سره څنګه معاملوي او د خلکو به د خپل بادشاه سره څنګه کار. د دې په باره کې د صورت خبره کوي. او حاصل د دې صورت دا دی، د ټول صورت خلاصه دا ده چې ظلم چا سره مه کوه. د الله د عذاب نه د بچ کېدو دوه هیلې دې صورت ذکر کړي چې چا سره ظلم مه کوه او احسان وکړه د الله مخلوق سره. دا د دې ټول صورت خلاصه ده. الله رب العزت چونکه هغه صورت ختمېدو آیات کې هم د تقوا ذکر شو، دلته شروع په تقوا سره وشو. دا مختصر دغه نو دی کې موږ بلا وجه وایو، او چونکه هغه نه وخت نشته. یا ایها الناس، ای خلقو، اتقوا ویریږئ ربکم د رب خپلنا، الذي رب خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو بندنه، د یو بندنه الله رب العزت تاسو پیدا کړی، د دغه رب نه تاسو یریږئ. نو اوس یاهو د آدم علیه السلام د ګسې پوښتنه کوم چې حدیث کې ورته حدیث کې ویلي شوي دي، هغه مراد دي چې یعنی تاسو د هغه بنده نه بیا پیدا شوي چې د هغې نه حوا رضی الله تعالی عنها پیدا شو او بیا ورپسې وغیره دا سلسله را روانه شو. یا وخلق لها منها په معنا د خلق لها چې پیدا یې کړه د دې آدم علیه السلام دپاره. نو بس څنګه پیدا کړه؟ الله رب العزت په عالم دی. یا ایها الناس، ای خلقو، اتقوا ویریږئ ربکم الذي ربکم د خپل رب نه، الذي هغه رب خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو نفس نه، وخلق او پیدا یې کړه منها د هغه دپاره یا د هغه نه زوجها بیبي د هغه حوا علیه السلام، وبس منهما او پیدا یې کړو د دې دواړو نه رجالا کثیرا. رجالا رجل خو سړي ته ویلی شي چونکې مشر خو رجالا مراد نارینه ډېر، ونساء او زنانه ډېر. واتقوا الله الذي ویریږئ د هغه ذات نه تساءلون چې تاسو سوال کوئ به په نوم د هغه سره، یا تساءل یتساءلو چې تاسو سوال کوئ د یو بل نه به په نوم د هغه سره. عام طور انسان په معاشره کې چې قسم هم ورکوي نو په معزز او معظم شي سره ورکوي. د الله په نوم سره چې په خدای قسم وخوره، یا قبایل افغانستان یا پېښور والا لخیر ایو په ګرنر دی والله داسې بالله، نو د الله په ذات سره تاسو قسمونه خورئ معظم شي. یا تاسو د یو بل نه چې کله سوال کوئ څه غوښتنه کوئ نو د الله په نوم سره کوئ. عام دا کم چې د دې وجې خیر هغه سوالونو ذکر خو وروستو رام شي، دا کم چې خلکو ته کاروبار جوړ کړی دی نو دا منع دي.
تساءلون چې سوال کوي به بدغ الله نوم سره والارحام او ځان بچي د رشتې کټ کولونه ځان بچي د رشتې کټ کولونه. اوس خلک وای چې زه خو د پلانکی سره تعلق ساتم هغه زما سره نه ساتي. وای تعلق چې ته د چا سره ساتي او هغه تا سره ساتي دا بدل دی. دا خو هر څوک دا چې زه چا سره تعلق ساتم هغه ما سره د مجبورۍ نه ساتي که نه ساتي خلک ورته بیا دله وایي. او ته چې د څوک تا سره تعلق نه ساتي ته د هغه سره تعلق ساتي دا د الله رضا ده. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سویل من قطعاک وی د هغه چا سره تعلق وساتي چې څوک تا سره تعلق کټ کوي. او ټول مسلمانان په شان د یو بدن دي نو تعلق که دا سره څوک کټ کوي تا هغه سره تعلق وساته. ان الله یقینا الادعش د سوري لاندې وایي چې کم کس تعلق نه کټ کوي صله رحمي دا پالي. او ان الله یقینا الله رب العزت کان دی علیکم پتا سبحان رقیبا نگران. الله رب العزت پتا سبحان نگران دی. بیا الله رب العزت وی وآتوا اليتامى ورکه یتیمانانو ته اموالهم مالونه ددي ولا تتبدلوا الخبيث او تاسو مبدلوي خبيث مال لرا بالطيب په پاک سره. یا ولا تتبدلوا الخبيث او تاسو مبدلوي دی ردی مال لرا بالطيب په سم مال سره. جاهلیت کې دا رواجو چې کله به یو کس مړ شو داغه بچی به پاتې شو نو رواج دا خلکو به یو ظلم کو نو داغه بچون کې بچی و واړه و یا به نه پوهېده نو دی به د ترګان وغیره دی به ترې زر زر سم سامان راوچت کړ او خپل خراب مال به یې کره کېښوده زوړ. نو الله رب العزت وایي داسې مه کوئ. ولا تاکلوا تاسو مخرئ اموالهم مالونه د دې یتیمانانو الی اموالکم سره د مالونو خپلو. داسې مه کوئ چې مالونه ګډوډ کړئ د دې مالونه وخورئ د یتیم مال چې دی دا مه خورئ. انه یقینا دا کان انه یقینا کان دا کار حوبا کبیرا ګناه لویه ده دا لویه ګناه ده. وان خفتم او که چېرته تاسو یریږئ الله تقسطو چې عدل انصاف به ونه کړي شی فی الیتاما په باره د یتیمانانو جنکو کې فانکحو نو نکاح وکړئ ما د هغه جنکو سره طاب لکم چې خوښې وي تاسو ته. فانکحو نکاح وکړئ ما د هغه زنانو سره طاب لکم چې حلالې وي ستاسو دپاره. الله رب العزت چونکې مخکې به دا رواج اوس هم په بعضو علاقو کې شته چې سړی به مړ شو د هغه ښځه به پاتې شوه به ځوانه جینۍ وه او بیا د هغه به چې کوم د مثال په طور بل رور یا وغیره به راکشو هغه به را روان و هغه پلار به یې وي چې نه د هلک پلار به وي زما خو بل زوی را روان دی بس دا خو زمونږ جینۍ ده مونږ په پیسو اخیستې ده مثال په طور او دا به بس هغه ته ناست دی. نو الله رب العزت وایي داسې مه کوئ. یا دا خو عامه داسې معاشره شوه یو ماشومه به یتیمه وه چاسرې به وه نو ده به وي چې مثال په طور دا یتیمه ده نو دا به زه خپل زوی ته ودوم. اوس که د نورو دپاره به 100,000 روپۍ مهرونو دی له به 10,000 مقرر کړ. نو الله رب العزت وایي داسې مه کوئ. او بل چې کمې زنانه او د سړي نو د زنانه نه هم تپوس شو او د نارینه نه هم تپوس شو چې کم د نارینه خوښه وي په هغه خوښه دې رشته وکړي دا کشان د زنانه نه هم تپوس. فانکحو نکاح نو دا حلالوالي شرط پکې ځکه راغی چې دا خو به یو انسان راپاسي هغه به وایي چې زما جسم دی او زما مرضي ده زه په خپله خوښه بس د بل ښځه به وویني او وایي چې دا مې خوښه نه الله رب العزت وایي چې کومې ستاسو دپاره حلالې وي حلالې زنانه. فانکحو بس نکاح وکړئ ما د هغه زنانو سره طاب لکم چې حلالې وي ستاسو دپاره من النساء د زنانو نه مثنی دوه و ثلاثه او درې و رباع او څلور اوس یې ګرانه کړه الله دې معافي وکړي زنانو ته ډېره ګرانه کړه. مثنی دوه و ثلاثه و رباع درې څلور دا عامه موږ چې معاشره کې څنګه الفاظ استعمالوو شیعهګان دي د غریبانان خطا شوي هغوی 18 بیبیانې به کوي موږ راشه دوه ته وکړه نو بیا به ته 18 وکړي دا پښتنې دي د دویمه وکړه چې بیا 18 ته یې خبره لړه شي. نو خبره دا ما دې ته خبره کړې وه وی هغه یو کس نو
هغه به بل ملګري ته به لګیا و چې یاره ته دویم واده وکړې نو دې کې دا پیدې دي او دې کې دا پیدې دي او دا دي بلا پیدې به ورته وي چې مړه یو وایي بیا خو جګړې او دا چې او بله به ورته بیا پیزار هم سم وي بلا کیسې میسې به ورته کولې هغه غریب باندې بل واده وکړه د یوې نه تنګ چې بل یې وکړه نو چې بیا به د سنډه جوړ یو ګزار خوړه نو بیا به یې دوه خوړه چې خط یې تنګ شي اخره کې د کوره یوه شپه یې وي چې یاره دا شپه نن بار کو مو تښتېد چېرته بوساړی ووایي چې په نظر یې څه نه دوی راځه دې بوساړی سره به شپه وکړم چې بوساړی له ورغی یا بل ملګری د مخکې نه هلته موجود و ورته یې وایي چې د ظالم زویه نو چې د بوساړی ملګري ځان له کتل په ما دې دویم واده سره کو خبره داسې ده الله دې معافي وکړي دا عامه کوم موږ چې اصطلاح مثال په طور زه چاته ویم چې هلکه دې کسانو له دوه درې سیوان ورکړه نو دوه درې مطلب دا نه چې دوه او درې جمع که پنځه سیوان ورکړه ولې بیا هماره بیړې غر کوي نه دا دوه درې مطلب دا چې دوه ورله ورکړه او یا درې نو دلته مسنا مطلب دا چې دوه وکړي وثلاثه درې مطلب یا درې وکړي ورباع او یا چې دی نو څلور وکړي څلورو پورې تا ته اجازت دی عام بنده ته الله رب العزت وایي دا په هغه صورت کې که چېرته ته د زنانو ترمنځ عدل او انصاف کولی شي عدل او انصاف که عدل او انصاف کولی شي بس بیا ټیک ته بیا به د زنانو نه د نن سبا خلکو پسې به نه ځي چې په دوه درې کسانې دي او ټوله میډیا یې په سر اغوښتې ده چې نه د زنانه نه به تپوس کوي بیا په اسلام کې دا نشته چې ته به د زنانه نه تپوس کې ښه خبره ده چې وکړې دي خو که چېرته دا پرې رضام نه وي چې ته عدل او انصاف کولی شي خو دا به په معاملاتو کې کوم چې مثال په طور یو له دړې پیاز وړي نو بل له به هم وړي یو له دړې ټماټر وړي بل له به هم وړي دا په دې یو له نوي بستر علي بل له به هم نوي علي په دې کې نور په محبت کې وغیره په دې کې بیا چې دی دغه شرط نه دی د زړه کیسه دغه د چا طرف ته میلان کیدی شي نو که چېرته عدل او انصاف یو بنده کولی شي نو هغه ته اجازت شته او بلکې ښه کار دی بیا فإن خفتم بس که چېرته تاسو یاري دی الله تعدلو چې عدل به ونه کړی شی فواحدة نو بس یوه کافي ده خو عدل او انصاف ضروري شي دی ډېر زیات که چېرته یو بنده عدل او انصاف نشي کولی د قیامت په ورځ به یو اړخ بیا شلي په داسې حالت کې وباسي فواحدة بس یو کافی ده ما ملکت ایمانکم یا هغه چې تاسو مالکان یې مالکان دي ستاسو خلاصونه د هغوی وینځې ته مراد دي مخکې زمانه کې به وي او جنګونو کې وغیره کې به په لاس رالي یا خرڅېدې امام ته ور نو چې هغه اهل کتاب یا مسلمان د سره بیا کولی شي ذالک دا خبره ادنا ډیره نږدې ده الله دې ته تعولو چې تاسو بې انصافي ونه کې ظلم ونه کې وآتوا النساء ورکړئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د دوی نهله په خوشحالۍ سره یا وآتوا النساء ورکړئ زنانو ته صدقاتهن مهرونه د دوی د زنانو چې کوم مهر دی نو هغې خو مخکې د مهر خبره تېره شوې وه چې مهر څومره پکار دی خیر خو چې د دې کوم مهر دی نو دا دې ته حواله کې نهله دا په خوشۍ د زړه سره چې څومره د دې مهر دی تا 10,000 مقرر کړه 10,000 ورکړه او بلکې مهر چې انسان پوره ښي نو بیا لږ ډېر مقررول پکار دی چې څومره ښه چې انسان ورکولی شي ځکه نکاح څوک د ماتول لپاره نه کوي دا د همیشه والي لپاره کوي نو الله رب العزت وایي چې دې له دې مهرونه ورکړئ دا په تا لازم دي څنګه چې په تا قرض وغیره دي فإن تبن لکم که چېرته دې اجازت درکړه تاسو ته من شیء عن شیء د څه ایسې منو د دې مهر نه که دې ښځو اجازت درکړه درته وي چې مړه 1 لاک دې مقرر کړي زه دا 50,000 پکې ستا شوې او 50,000 راکړه بس صحیح ده د ښځې اجازت دی په خپله بس بیا الله رب العزت وایي خورئ او که چېرته زنانه یا دې سړي ورله وي چې مړه 50,000 دي ته خو ډېره ښه زنانه وي زه 1 لاک درله در کوم بس صحیح دا بله خبره ده بیا وروستو را روانه خو که چېرته دې نارینه دا مهر ور نه که او دې وفات هم شو بیا هم چې دی نو دوی ګناهګار دی الله رب العزت ته هر بنده وساتي دا په ده لازمي شي بس ورکوي نوره خبره وړاندې تېره شوې
وآتوا النساء ورکه زنانو خپلو ته صدقاتهن مهرونه نهله په خوشۍ سره په خوشحالۍ سره فإن طبن لکم پس که اجازه درکړي دي تاسو ته عن شیء د څه حصې منه د دې مهر نه نفسا د خپل زړه نه په خپل زړه سره فکلوه نو خورئ دې لره بیا خورئ دې لره هنیئا مریئا هنیئا په خوشحالۍ سره مریئا په هوش هضمۍ سره بیا یې ښه په هوش هضمۍ سره خورئ بیا پکې څه خبره نشته ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مو ورکوئ مالونه اموال ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مو ورکوئ بېوقوفو ته اموالکم مالونه خپل التي هغه جعل الله لکم چې ګرځولي دي الله رب العزت تاسو دپاره قیاما سبب د ګزران وارزقوهم ورکوئ دي ته فیها د دینه رزق ورکوئ دي ته د دینه وکسوهم او جامې ورکوئ دي ته د دینه خبره دا ده الله رب العزت دوی چې یو کس یتیم شو د هغه مال تا سره دی یا دې نابالغه دې نه پوهېږي نو هم دله مال مه ورکوه بیا که دې غټ شو دې چېرته غټ شو نو عام امامان وایي چې بیا به هم ته دله مال نه ورکوې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي او د ده په معیشت باندې عبور زیات نو د معاشي زندګۍ ته د انسانانو کتۍ د هغې مطابق یې فیصله کړې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دا خیر دې مه ورکوې تر 25 سالو پورې ده ته صبر وکړې 15 کالو شي دی کله که بیا هم دی چېرته ګډ وډي نو دې عمر د رشد ته رسېدلی دی رشد عمر څه ته ویلی شي چې د 12 سالو په عمر کې د دې نه د بلوغت د دې نه مخکې وروسته د دې نه عمر شروع شي په دغه وخت کې یو انسان واده وکړي او بیا د ده زوی په خپل عمر کې واده وکړي نو د 25 سالو په عمر کې دې نیکه کیدی شي د نکاح حل نن سبا خو لا نابالغ د 25 سالو عمر کې خو اسلام دا نو اسلام و چې بلوغت ته ورسي ډایرکټ والله واده کوي چاله الله وسعت ورکړي د مال خیر نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که چېرته بیا دې مال نه استعمالوي نو تا مثال کړي ده مثال کړی د خلکو ته هم پیدا نشته ده ته هم نشته لهذا وری کې نو که پسه مې ولګوم او که نه داسې دې ولګېده هم د معاشره کې به وګرځي څه پیدا خو به میلو شي که ولا تؤتوا السفهاء وتاسو مه ورکوئ بوقوفو د اموالکم مالونه دي التي هغه جعل الله لکم چې ګرځولي دي الله رب العزت ستاسو دپاره قیاما سبب د ګزران ورزقوهم او رزق ورکوئ دي ته فیها د دې نه وکسوهم او جامې ورکوئ دي ته د دې نه وقولو لهم ووایئ دي ته قولا معروفه ښه خبره نرمه خبره دي ته ښکلې خبرې کوئ وابتلوا الیتاما امتحان کوئ په یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا النکاح چې ورسېدي هغه عمر د نکاح ته عمر د بلوغت ته بلوغت عمر د نکاح دی چې دې ته ورسي نو بیا چې دې که دا مال ورکوې نو ورکې فإن آنستم که چېرته تاسو مونده منهم د دې نه رشدا هوښیارتیا فادفعوا الیهم نو ورکې دې ته اموالهم مالونه د دوی ولا تأکلوه او مه خورئ مالونه د دوی اسرافا په فضول خرچې سره وبدارا او په تادې سره ان یکبرو د دې یاري چې دې به غټ شي اوس تا سره مال دی الله رب العزت وایي د دې مال په زور مه خرچوه او په جلدۍ سره یې مه خرچوه ته وایې چې یاره د شریکې مال دی او دا خو مې ورواره دی اوس یتیم شه راځه زر زر پې عمره وکړه حج وکړه خلک پې د نیکۍ کارونه کوي په حرام راشه زر زر پې عمره وکړه بیا چې جدا شي بس بیا خو نه کېږي پکې راشه زر زر وکړه نو دا ته ګناه ګټې دا ته عمره نه کوې نو په جلدۍ سره د ده مال الله وایي مه تباه کوئ او مه په فضول خرچې سره یې تباه کوئ ومن کان او هغه څوک چې وي غنیا مالدار فلیستعفف نو ځان دې وساتي د یتیم د دې مال نه ومن کان او هغه څوک چې وي فقیرا غریب فلیأکل بس او دې خوري بالمعروف په ښه طریقې سره الله رب العزت وایي چې څوک مالدار وي د یتیم مال نه دې ځان وساتي او څوک چې غریب وي نو دې وخوري نو آیا ولې دې بس ورځي د یتیم په مال به بیا غریب ورځي نه مطلب دا یو کس یتیم شو د ده مال ډېر دی او بل کس غریب دی او دا د ده وارث دی دا د ده په کفالت کې دا یتیم راغی اوس که چېرته دې د ده د مال حفاظت نه کوي د دې یتیم نو دا مال ضایع کېږي او که حفاظت یې کوي نو دې غریب دی مزدوري کوي هلته مزدورۍ وخځي بیا پیسې میسې ورته نه میلاویږي نو دې د غریب د مال د یتیم د مال حفاظت وکړي او به قدر مزدوري دې ته صرف اخلي دومره ده ته اجازت دی خپلې مزدورۍ قدرې دې اوچتوي نور د دې نه سوا ده ته اجازت نشته خو دا که غریب وي او که مالدار وي نو بیا یې فی سبیل الله دې حفاظت کوي فاذا دفعتم بس هر کله چې تاسو حواله کوئ الیهم دې ته اموالهم مالونه د دوی فاشهدوا علیهم نو ګواهان مقرر کړئ په دوی باندې
الله رب العزت چې دا د نفس انساني د عزت ډیر خیال ساتي، د انسان د عزت ډیر خیال ساتي. دا موږ انسانانو چې د یو بل عزت باندې حمله کوو د غیبت پران کې په مختلفو رنګونو کې. الله رب العزت وی چون کی تاسو د یتیم مال او ته د مال د ته حواله کې، نو کتی پټ پټه حواله کې خو پوره به حواله کې، خو کې دې چې د چا در باندې شک راشي چې د یتیم مال او خوړه. نو الله وی چې په معاشره کې مستاخه تصویر راشي، ته په خنوم سره یاد شي، ته د مال ورکې گواهان مقرر کا چې بعید د ما سره مال راته، بلکې علما وی چې کم ټیم کې دا ته مال پاتې شي هم به خلک گواهان کا چې مثال په تور د مالا دې ټیم کې 10,000 روپۍ د سری دي د یتیم دي دا ما سره شو، بیا چې کله حواله کې خلکو ته وایي چې بعید د 10,000 روپۍ ما سره دی بالغ شو، ما د 10,000 روپۍ د ته حواله کړې، نو پتا به څوک شک نه کوي او معاشره کې به ښه یو تصور هم لر شي او تصویر به مستاخه لر شي. فاشهدوا علیهم، نو گواهان مقرر کې په دغه مال باندې وکفا او کافی دی بالله په دې باندې الله رب العزت حسیبا حساب کوونکی. بس که چېرته هر ایک مقرر نه کړی شو نو بیا هم څه فرض نه دی، الله رب العزت ویني هر څه، هغه کافي دی حساب کوونکی. للرجال د سړو دپاره نصیب حصه را مما د هغه مالونه ترک الوالدان چې پرېښي والدینو والاقربون او نږدې رشته دارو، وللنساء او د زنانو دپاره نصیب برهنه مما د هغه مالونه ترک الوالدان چې پرېښي وي والدینو والاقربون او نږدې رشته دارو، مما د هغه مال نه قلک کم وي منه د دغې نه او کسره یا زیات وي، نصیبا مفروضه حصه مقرر کړې شوې ده چې مور او پلار یا په وراثت کې کم مال پاتې شي د نږدې رشته دارو نه، نو دا به نه وي چې دا لږ دي که زیات دي، د زنانه پکې باقاعده حصه کېږي. واذا حضر القسمه، ابتدا د اسلام کې دا وه چې کم کسان به د تقسیم وخت کې چې وراثت به تقسیمېده په هغې کې حاضر شو، نو هغې له به هم خلکو څه حصه ورکوله، ځکه یتیمانان به غریبانان به هغې له به خلکو ورکوله. نن سبا دا حکم نه دی، خو عام علما وغیره وایي چې خیر دی مستحب بیا هم دي که ورکړی شي ښه خبره د غریبانان دي. او الله رب العزت یې ډېر ناشنا مثال وایي. الله وایي د ورپسې دویم آیات کې بیا دغه مثال دی چې تاسو داسې وګڼئ چې ته وفات کېږي او ستا یو زوی پاتې کېږي او هغه کشر دی، نو ته به د خلکو نه څه تمه کوې؟ د خلکو نه به دا تمه کوې چې ده سره ښېګړه وکړي، زما دا بچی خراب نشي برباد نشي. نو دکه شان امید دکه شان د یتیم بچی باره کې ته خپل خیال جوړ کړه. یو ماشوم دی هغه یتیم پاتې شو، نو هغه سره هم ته ښېګړه وکړه څنګه چې د خپل بچي دپاره خیال ساتې. الله رب العزت دې ځای کې دا واذا حضر القسمة، او هر کله چې حاضر شي تقسیم د اولو القربى نږدې رشته دار، والیتامى او یتیمانان، والمساکین و غریبانان، فرزقوهم نو ورکې دوی ته منه د دې مال نه، وقولو او وایې لهم دوی ته قولا معروفا خبره ښکلې. دې ته کې یو خبره ده چې تاسو مال ورکې خو د هغې دپاره یو څو شرایط دي. یو دا چې ټول پرې رضا وي، دویم نمبر دا چې په هغې کې نابالغه څوک نه وي او یو غیر حاضر پکې څوک نه وي د تقسیم کې. که چېرته دې درې واړو کې یو شرط مو نو بیا به د هغې مال چاله نه شي ورکولی، بیا مال نشي تقسیم. بیا که چېرته تقسیم شو یو بنده یې د خپل طرفه څه ورکړي. نو اوس که چېرته په دې کې یو غایب و یا نابالغه و یا چې وغیره دغه بله خبره، نو بیا الله رب العزت وایي چې ښکلې خبره ورته وکړئ، ورته چې یاره چونکې یو پکې غیب دی یا پکې نابالغه دی، نو د دې وجې موږ تاسو له مال چې دی نه شو درکولی، په ښکلي انداز سره ورته خبره وکړئ. اوس الله رب العزت هغه مثال وایي وليخشى الذين، او پکار دي چې ویریږي هغه کسان لو ترکو که چېرته پرېږدي دوی من خلفهم رستو د ځان نه ذریة اولاد ضعافا کمزورې، خافوا علیهم چې دوی یریږي په دې باندې، نو په خپل اولاد سړی به یریږي چې به د دې به زما نه پس څه حل وي. فلیتقوا الله، بس ویریږي د الله تعالی نه، وليقولوا وایه قولا سدیدا، خبره درسته، خبره درسته د موقع محل مناسب خبره، داسې نه چې ته اوس خادی لاړې او ته په هغې کې د غم خبرې کې، او یا غم له راغلې او ته په هغې کې شروع واچېږې بس شیرونه پکې د هادی شروع کړي. نه نه داسې نه پکار، د موقع محل مناسب خبره. ان الذين یقینا هغه کسان یأکلون چې خوري اموال الیتامى مال د یتیمانو ظلما په ظلم سره، انما یقینا په هغه خبره داره یأکلون چې دوی خوري فی بطونهم په خېټو خپلو کې نارا اور لره، وسیصلون سعیرا او زر دی چې دی به داخل شي اور سوځونکي ته، اور بړه کېدونکي ته. الله رب العزت وایي چې دا کم خلک مال چې دی
دا د یتیم خوري نو دا په اصل کې په دې خپلو خېټو باندې اور خوري. الله رب العزت دې موږ وساتي.